اوبه د الله پاک یو لوی نعمت دی. چرته چې اوبه نه وي هلته ژوند ګران وي. د سوات په علاقه کوکارۍ میره کې چرته چې ډېر خلک د اوبو د نشتوالي سره مخ وو، نن KKK ملګرو د SRI په مدد سره په میره کې د اوبو دغه ستونزې ختمې کړې. خپل KKK او د SRI تنظیم زه ډېر مشکور یم چې دوی په سوات کې زموږ کوکارۍ سیمې ته رالو. کوکارۍ سیمه چې دا د اوبو په یو ډېر غټ بحران اخته ده، نو دا SRI والا رالو او دوی موږ ته دلته کې کویه وویستو. د دې کویي د برکته د ټولو مخلوق ته ښه پوره پیدا ورسي، ځکه چې د دې اوبو د لاسه خلک خواړه څکه کوي، لوښي لرګي انځي، جامې انځي، مونځ اودس پې کوي. نو د دې یو ډېره غټه پیدا ده. زه تاسو ته د هغې نشم ویلی او د دې خلکو د خوشحالۍ هم زه تاسو ته نشم ویلی چې دوی د اوبو ته څونه ډېر زیات خوشحاله دي. دلته کې دا غرایزې سیمې دي، دلته کې د اوبو ډېر سخت تکلیف دی د خلکو ته. دا خلک قشان پخوانۍ په ځي او د تنګو نه او د چینو نه ځان له اوبه وړي راوړي، دې ته ډېر تکلیف دی دلته کې. خو دا علاقې دې ته نه دي معلومې چونکې KKK والا رالل او دا علاقې دې ته وښولې. دا غرایزه سیمه ده، دلته کې یو 20-25 کورونه دي بهرحال او نور هم داسې 10-12 کورونه جوړېږي، داسې نور ډېر ځایونه دي. نو موږ د دې غټه شکریه ادا کړې ده، ادا کوو چې دې دلته کې دا سکیمونه راوړي، دا NGOs والا راولي. KKK ملګري وایي چې د علاقې د هر قسمه مشکلاتو لپاره هلې ځلې کوو. په دې مقصد مو مختلف قسمه NGO-ګانو نه هم کار اخیستی دی چې پکې IRC، آیډیا او SRI شامل دي. د علاقې دپاره خو موږ خپل کوششونه کوو، لګیا یو. که دا څومره NGOs دي، تنظیمونه دي، دې ته موږ سوال منت کوو، دغه ورته کوو چې راشئ زموږ په دې علاقه کارونه وکړئ. که هغه IRC ده څومره ډېرې پیسې ورکړئ، او که آیډیا ده، که دا ده، که داسې موږ ګرځو، نور هم کوشش کوو چې څومره زموږ نه کېږي. KKK تنظیم به لګیا او خپل دغه به د دې کلي او د علاقې دپاره کوي. 20-25 کورونه دي، هغو ته ډېر زیات تکلیف و او هغو چې کوم دی دا کویه وکړو او هغو لکه د اوبو ثواب خو بالکل دا دې ثواب دی چې دا بالکل الله تعالی له دې اجر ورکوي. الله تعالی دې نور هم کامیابي ورکړي چې هغه راشي او دلته داسې نور هم د ترقۍ او د ښه والي کارونه وکړي. د SRI پروګرام منیجر عبدالي وایي چې موږ ته د KKK تنظیم له طرفه یو درخواست راغلی و چې زموږ په علاقه کې د اوبو ډېر مشکلات دي. د هغې درخواست په وجه موږ دلته سروې وکړه او د هغې نه پس مو کار شروع کړو او نن د الله پاک په مدد سره دغه کار سرته ورسېدو. SRI چې دی دلته یو DWSS پروجیکټ کمپلیټ کو او ستاسو په دې محله کې الحمدلله بس دا څونه چې 20-25-30 کورونه دي. لن سات کم چې دلته نه د ګورنمنټ 5 لاین شتي، نه څه TMS 5 لاین شتي، نه بل څه داسې ذریعه لري اوبو دلته شتي. دې وجې نه موږ دلته دا په سکیم کمپلیټ کو او ماشاءالله دلته چې د اوبو دا مسله حل شوه. او مخکې هم زموږ کوشش دا دی د SRI چې موږ به ستاسو د KKF موږ KK چې کوم تنظیم د میرې کوکارۍ دی د دوی په سپورټ سره به موږ په نیډ ځای کې کوم ځای چې ډېر غټ ضرورت دی، ډېر زیات ضرورت دی، په هغه ځای کې به انشاءالله موږ مخکې هم کار کوو. د خپل کلیوال کاروان وایس چیرمن اختر علي د SRI شکریه ادا کړه او ویې ویل چې موږ دوی ته 4 ځایونه ښودلي وو چې په هغې کې یو کویه مکمل شو او 3 نور پاتې دي چې ډېر ژر به په هغې هم کار شروع شي. په کوم ځای کې چې خلکو ته د اوبو ډېر زیات شدید ضرورت و، په هغه ځای کې سروې وکړه او نن الحمدلله په هغې کې د اولني کویې افتتاح وشوه. موږ دوی ته د 4 ځایونو نشاندهي کړې ده. په هغې کې نن چې کوم زما اولنی سپاټ و میره کوکارۍ، هغې کې الحمدلله په کامیابۍ سره کویه مکمل شو او تقریبا 12 کنیکشن هغې کې دي او زیاده خلکو هغې کې کنیکشن اخیستی دي او امید لرو چې باقي کم 3 سپاټس موږ هغو ته ښوولي دي. هغې کې هم ډېر زیات شدید ضرورت دی چې دوی به په هغې کې زموږ سره تعاون کوي او انشاءالله KKK او خپل کور فاونډیشن او دغه شان د SRI مشترکه کوششونه باندې به انشاءالله په دې کلي کې د اوبو چې کومې مسلې دي د هغې د حل کولو دپاره به موږ مشترکه کوشش کوو. که د علاقې خلک د KKK تنظیم سره دغه مرستې جاري وساتي او د دوی ملاتړ جوړ شي، نو دا ځوانان به د علاقې د مسایلو لپاره نور هم ډېر په تندۍ سره کار کوي. د کیمرامین عجب خان سره صمد انجم، کوکارۍ، سوات.